دا د منګوري دا سیند دی ریلیس ورونه شاته سیند دومره زیات شوی دی چې ماشومان دلته جوړ شوي دي دومره څوک نشي دې خلک ریسکي والا راشي او دې ماشومان هم وکړي دا چې ریلیس ورونه ضرور خطر کوي. نن د سواد د حادثې تقریبا درېیمه ورځ ده. ما ویل زه به په دې باندې یو ویډیو جوړوم، خو د زړه د خفګان د وجې نه او د زړه د درد د وجې نه ما په لومړۍ ورځ باندې ویډیو جوړه کړې شوه، نه مې په دویمه ورځ باندې ویډیو جوړه کړلی شوه. انتهایی زړه مې خفه و. که قسمیه وویم نو په سجده کې مو د دغې خلکو دپاره دعاګانې غوښتې دي. الله جل جلاله دې هغه خلکو ته جنتونه ورکړي او الله جل جلاله دې چې کم د هغې ورثه پاتې دي د صبر جمیل ورکړي. د سیند هغه بېرحم چپو هغه خلک یوړو، هغې ته د شهادت هغه مرتبه ورکړه. خو لهذا د مونږ حکمران، د مونږ نااهل حکمران او د مونږ هغه ادارې چې کومو د مونږ د تحفظ یقین مونږ ته راکړی دی، لهذا هغه ادارې په دې کې ملوث دي او رب کریم به د دغې خلکو نه د دې خلکو د دغې معصوم او د هغې بوډاګانو او د هغې نارینهو چې کوم دې تپوس کوي. لهذا حکمران ته پکار دي چې هغې د دې خلکو د حفاظت ذمہ داري اخیستې ده، لهذا هغې د خپله ذمہ داري ادا کوي. صرف دا نه چې په لکو په زرګو روپۍ علي او نه څه مشینري وي، نه د حفاظت څه آلات وي، او لهذا هغه وختو چې هغه ماشومانو خپل مرګ کتلو، هغه زنانو او هغه بوډاګانو خپل مرګ کتلو، او دی ویل چې څوک نشته چې مونږ بچ کړي، د مونږ مدد لپاره چې کوم دی څوک راشي. دا د مونږ لپاره ډېر د افسوس مقام دی چې مونږ هیڅ مدد د هغه خلکو ونه کړو. رب العالمین نه مو دعا ده، سوال دی چې رب العالمین مونږ د هغه خلکو د دل ازارۍ او د هغه خلکو د هغې غم د وجې نه رب العالمین مونږ د هغې په ګناه کې مه کړی. ربه د مونږ د حکمرانانو ته عقل ورکړي، شعور ورته ورکړي، او ربه په مونږ په زندګۍ کې صحیح حکمرانان راولي